دا ویښتان دي چې کله سرونه خالی شي نو آیا دا د شریعت د لحاظه څنګه دي کې خوستلی جایز دي که نه؟ که چېرته موږ وګورو هغه حدیث ته واصله او مستوصله چې په حدیث کې راځي، لکه اکثر د دغې وجې نه خلک وایي چې نبي صلی الله علیه وسلم لعنت کړی په هغه انسانانو باندې یا په هغه خویندو په هغه غرونو باندې چې هغه په خپلو ویښتانو پسې نور ویښتان لګوي که نه، په دې باندې لعنت کړی. خو هغه ویښتان چې کوم دي په خپلو ویښتانو پسې پردي ویښتان لګول مراد دي. اوس یو سړی د مطلب مخکې د سر یې خالي شوی، دا ځای خالي شوی، د دې له د سر نه ویښتان راوباسي د شا نه په دې ځای لګوي، صحیح ده، د دې شا نه ویښتان راوباسي او په دې ځای باندې لګوي، دا کوم مشکل نه پیدا کوي د شریعت د لحاظه، صحیح ده. خو که چېرته پردي ویښتان راواخلي او په خپلو ویښتانو پسې کېږدي یا په خپل سر باندې، دا په احادیثو کې د دې نه من راغلي. نور کولی شي، دا علاج دی، شریعت موږ ته ښودلی دی. موږ خو ورځو کې مولانا صاحب چېرته دغه ویښتان ایښي نو په هغه کې کیسه یاره دا ټول ټیک ټاک په هغې پسې لګی او دا خبرې به یې کولې چې یاره دا خو چې دنیا داسې و هغسې اوس یې په سر ویښتان کېږدو، نو څه کوي ځان مړ کړي. اوس داسې دور دی که چېرته یو عالم سره چېرته ښه ګاړی، دا خلک به یاره علماو څه دې ګاړو ته اوس وګوره، که پلانکې ښه جامې واغوندي، یاره عالم ته دې ګاړي ته اوس وګوره. نو دا خو چا نه دي ویلي چې په شریعت کې دنیا حرامه ده. نبي صلی الله علیه وسلم به دوه طرفه تجارت کاوه، صحیح ده. نو دغه قسمه ویښتان چې کوم د شریعت د لحاظه دي، دا هیڅ ممانعت نه پیدا کوي چې انسان د خپل بدن نه وباسي او په سر باندې ولګوي یا د بدن په بله کومه حصه باندې، نو دا کوم مشکل نه پیدا کوي، جواز لري او په دې کې کوم ممانعت نشته په شریعت کې. نو بې ځایه فتوی ورکول نه دي پکار. الله دې په موږ رحم وکړي ټول باندې.